ډاکټر احمد یم. مخکې به چې ما پروګرامونه سټارټول نو دغه شعر نه ما پروګرامونه سټارټول چې چېرته په یو محل غمګینې لمبې بلې نه شوې، چېرته په یو محل غمګینې لمبې بلې نه شوې، بس خورونه دې زموږ په چوپړونو لګي. ملګرو دلته نن باړه علم ګودر کې موجود یم. دغه مې په دغه علاقه کې په دغه کلي کې په دغه غم کې آخري پروګرام دی. ملګرو یحیی د هغه د درد او د هغه د تکلیف او د هغه پریشانی چې څومره په دغه باړه تحصیل کې جوړه شوې ده، نو که هغه ذکر کوم زه پرې خبرې کوم نو خبرې به پرې رانه ډېر زیات اوږدې شي. په یحیی چې تقریبا 3 کاله عمر یې و، د هغه بابا چې هغه په سترګو باندې معذوره دی، هغه بابا تعلق د یوې انتهایي غریبې کورنۍ سره دی. بابا موږ ته کیسه کوي چې زه دلته د کالنه بغیر څه د یو کار دپاره یا د څه مزدورۍ دپاره راوتی وم. د ما سره خپل 2 د زړه ټوکړې وې. زما د زړه ټوکړې زما نه د لوبو دپاره لاړلې او په هغه کې یوه د زړه ټوکړه بیا ما ته راغله او هغه د زړه ټوکړه ما ته وایي چې بابا یحیی چې کوم دی هغه کوي ته پرېوتو. زه چې هغه کیفیت اوس په ویډیو کې ویایم او خبرې پرې کوم چې د هغه معذوره بابا چې په دواړو سترګو باندې معذوره یې چې څه کیفیت یو، خو بیا هم هغه بابا دغه خبره کوي چې زه په د معذوره ځان هغه کوي ته ما ځان ورسولو او ما لکه د لیونو پکې لاسونه ووهل، خو ما ته یحیی په ګوتو باندې رانغلو. بیا شي ما دغه خپل غوږونه یا ما دغه خپل سر دغه کوي ته ورلاندې کړو، ورنږدې مې کړو، نو ما د تیږو هغه درزه هغه ټکه اورېدله چې د کومو سره وې یحیی جنګېدلو. دا ډېرې زیاتې سختې خبرې دي چې یو انسان یې کوي، نو ظاهره خبره ده هغه غوږونه یې ورسره هم ببرېږي او هغه ورسره انتهایي زړه ته یې انتهایي دک او درد ورځي. بیا د هغې نه بعد ظاهره خبره یو ماتم جوړ شولو، ادې ته پته ولګېده، کور ته پته ولګېدله، کلي ته پته ولګېدله او ټول کلی په اوښکو شو. د هغې نه بعد زه د دې ماشوم د راوښکلو دپاره ریسکیو ټیم راغللو، علاقایي خلک راغلل، کشران راغلل، مشران راغلل چې د کوم مکتبه فکر خلک کوم وو، که هغه د باړې سره تعلق ساتي، که هغه د خیبر سره تعلق ساتي او که هغه د پښتونخوا سره تعلق ساتي، هغه راغلل. ریسکیو ډېرې زیاتې هلې ځلې وکړې چې څومره هم اکویپمنټس وي هغه سره، چې څومره هم وسایل وي هغه سره، هغه ټول یې بروی کار راوستل، خو د یحیی د دې کندې نه یا د دې کوي راوښکو نه ناکام شول.